أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د سیرت په حواله دو جمعې مخکې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د سیرت چې کوم اړخ د توحید لپاره دغه ناقلاري دغه ذکر کړي وو دغه مقصد چې دغه د قیام لپاره وی راغلی وو او د لپاره هغه صرف دانه چې په خپل قول په فعل کې د یو ناقلاري دغه اظهار کېدو بلکې په خپل صحابه خپل منونو کې هم هغه داسې روح د توحید له خاطر د هر قربانۍ ورکول لپاره د تیارولو پوکلې وو چې مثال بل چرته نه ملاويږي. بهرحال حضور فرمایي چې نن به هم زه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د سیرت دغه اړخ ذکر وکوم او په دغه حواله د ځینې صحابیانو د قربانو ذکر به راشي. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د عملی نمونه او د وې د ناقلاره او د دوا نتیجه وا چې صحابه ته هم دا هغه معیارونه ترلاسه شو چې دا وې چې هغوی د قربانۍ لپاره تیار شو. د توحید د قیام لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د سختو د زغملو یو روایت کې ذکر داسې راځي چې یو ځل مشرکانو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته وویل چې آیا ته زموږ د معبودانو باره کې دا خبره نه کوې؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې او نو په دې هغوی د رسول کریم نه ګیر چاپېره راغونډ شو او چې حضرت ابوبکر ته وویل چې ورشه خپل د ملګري خبر واخله. نو حضرت ابوبکر راووته او مسجد حرام ته ورسېده او هغوی رسول کریم په دغه حال کې بیا موندو چې خلک د هغوی نه چاپېره ولاړ وو. حضرت ابوبکر ورته وویل چې خوار شئ او بیا په قرآن کې دا راغلي دي او هغوی دا فرمیل چې أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم چې تاسو صرف دې لپاره به یو تن وژنئ چې هغه دا وایي چې زما رب خدای دی او هغه یعنی الله زما رب دی او هغه تاسو له ستاسو د رب له طرفه واضح نشانونو سره راغلی دی. په دې هغوی رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خو پرېښوده خو لږې شو د حضرت ابوبکر طرف ته ورمنډه کړه او هغوی وهل شروع کړه. د حضرت ابوبکر لور حضرت اسما وایي چې هغوی موږ له په داسې حالت کې راغلي وو چې خپل ویښتو ته لاس لګولو نو ویښتو ته چې لاس لګولو نو هغه ویښته د هغوی لاس ته راتله دومره په زور هغه ویښته د هغوی راکاږلی شوي وو چې د بیخ او راوتي وو او په دې به حضرت ابوبکر دا وایي چې تبارک ته یا ذوالجلال والاکرام چې جلال لرونکی یا عزتمند ته برکتي. یو روایت کې راځي چې دغه خلکو د
د رسول کریم د سر مبارکو د هغوی ګیره مبارکه په دومره زور راکاږلې وه چې اکثر ویښته د هغې نه هغوی راشکولي وو. په دې حضرت ابوبکر د هغوی د بچ کولو لپاره ودرېد او هغوی دا ویل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، چې تاسو به صرف دې لپاره یو تن ووژنئ چې هغه دا و چې الله زما رب دی. او ابوبکر جړل هم. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې یا ابوبکر دوی پرېږده، قسم مې د هغه ذات دی چې په لاس کې زما ژوند دی چې زه د دوی طرف ته رالېږلی شوی یم چې زه قربان شم. نو په دې هغوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم پرېښوده. یعنې هغه وخت چې کله خلکو ظلم کولو په رسول کریم وهلی، نو هغه وخت رسول کریم دا فرمایلی وو چې کله ابوبکر تر منځ راغله چې ته پرېږده دي. همدغه شان یو راوي حارث بن حارث غامدي لیدلی و چې قریش په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ظلم کول. نو هغې خپل پلار نه دا تپوس وکړ چې دا څوک خلک دي. او دا یوه واقعه نه ده، حضور فرمایي بې شمېره واقعات دغه شان کې د یو بل سره ملاویږي. دا واقعات ډېرو خلکو دا لیدلي وو، هغوی دا بیان کړي دي، مختلف راویان دي، د ځینو تفصیل دی او د ځینو کم دی. بهرحال هغوی چې دا ولیدل خپل پلار نه تپوس وکړ چې دا کم خلک څوک خلک دي چې ظلم کوي لګیا دي. نو هغوی وایي چې دوی مور وایي چې دا خلک د خپل د ثابت ګیر چاپېره راغونډ. مکې والاو به نبي کریم ته مسلمانانو ته په طنز کې صحابي ویلي او راوي چې موږ هم د سورلۍ نه راکوز شو، نو موږ ولیدل چې رسول کریم خلکو ته د الله عز وجل د توحید ورباندې باندې د ایمان راوړو دعوت ورکولو او خلکو انکار کولو، هغوی له تکلیف ورکولو تر دې چې نیمه ورځ تېره شوه، غرمه شوه او بیا خلک د هغوی ګرد دغې چاپېر نه لاړه، د هغوی له خوا نه لاړه. د رسول کریم باندې د ظلم ذکر مختلف د تاریخ کتابونو کې میلاویږي او دې نقص کړي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمایلی دي. نو دی باچه تفسیر قرآن کې یو ځای کې هغوی لیکلي دي چې یو ځل هغوی د بازار نه تېرېده، نو د مکې چې کوم لوفران وو د هغوی یوه ډله د هغوی نه ګیر چاپېره ودرېده او په لاره کې د هغوی په مرۍ باندې به دا ویل او پړک به یې وهلو چې خلکو دا هغه تن چې دا وایي چې زه نبي یم. او د هغوی کور کې به د ګیر چاپېره چې کوم کورونه وو نو هغې نه به مسلسل کاڼي راویشتلې کېده او ګنده څیزونه به هم د هغوی کور ته راویشتلې کېده او د روټۍ پخولو چې کوم ځایونه ول ته هم ګنده څیزونه لړه کېده او چې پکې به د اوښانو د چیلو کولمې وغیره به وې او چې کله به هغوی لمونځ کولو نو په سر باندې به یې ورته خاوره اچوله او بیا هغوی مجبوره شو او د یو غر نه به تېرېده او د یو کاڼي شاته به هغوی مجبوره شو لمونځ کولو. خو زرګاو درود دی په رسول کریم په بابرکته ذات باندې چې توحید د قیام لپاره چې کومه ناکلاري د هغوی په سینه کې وه، د هغوی په سینه کې چپې وهلې، هغه هېڅ د یوې لحظې لپاره هم کمه شوې نه وه او د دغه ټولو تکلیفونو بشاشت سره هغوی ډېر په خوشحالۍ د هر څه قبول کړي وو. بیا د انسانانو سره د مینې او شفقت کې لږ هم کمې نو راغلې. حضرت مسلم موعود دا لیکلي دي چې کله موږ د رسول کریم د ژوند واقعات ګورو نو موږ ته دا دعوه یو حقیقت ښکاري او په قدم قدم ته داسې واقعات ښکاري چې کوم د هغوی د هغه عظیم الشان مینې او د شفقت ثبوت دي چې هغوی د انسانانو لپاره لرله. نو هغوی د یو خدای پیغام رسولو لپاره تر کلونو پورې داسې تکلیفونو نه تېرېده چې هېڅ حد نه و. یو ځل خانه کعبې کې کافرانو د هغوی په غاړه کې یو
پړې اچولې و دومره هغوی راکاږلي وو دومره هغې راکاږلي وو چې د هغې سترګې سرې شو بهر راوتې حضرت ابوبکر چې دا واورېده نو رامنډه کړه هغوی په منډه راغله او رسول کریم چې په دغه د تکلیف په حال کې ولیده نو سترګو کې اوښکې راغلې او هغوی هغه کافران لرې کول او دا یې وایي چې د خدای ویره وکړئ تاسو په یو تن ځکه ظلم کوئ چې هغه دا وایي چې خدای زما رب دی یو ځل رسول کریم په مسجد حرام کې ولاړ ودرېده او د مکې مشرکان مخاطب کو ورته فرمایل چې وایي چې لا اله الا الله یعنې د خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته نو کامیابه به شي که دا وایي نو په دې قریشو په هغې باندې را باندې که یو تن په اوچت اواز کې په چغو راغلو چغې والې او دا یې ویلې یعنې په اوچت اواز کې چغې واله او راغلو یعنې د حملې لپاره نو حارث بن ابي حاله د ټولو نه مخکې رسول کریم له ورسېد او بیا هغه خلکو سره جنګ هم شروع کړو یعنې حارث او د رسول کریم نه هغې لرې کړه بیا هغې ټول چې کوم لږې شو په هغې باندې را باندې کړه تر دې چې هغې شهید کړه حارث د توحید د منادي د جرم په باداشت کې د مکې کافرانو 3 کالو پورې هغوی د هغې خاندان والا په شیب ابي طالب کې داسې بندیوان کړي وو چې د هر قسمه مقاطعه د هغوی شوې وه سماجي او چې کله دا مقاطعه ختمه شو نو یو خوا خو رسول کریم د توحید تبلیغ په پوره مکې کې د مخکې په شان عزم سره بیا شروع کو عام کو مخکې نه زیات عام کو بل طرف ته قریشو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل بیا ظلمونه شروع کړه او د هغوی چې کوم د طایف سفر و د هغې واقعه هم مشهوره ده ډېر ځل مخکې بیانه شوې ده هلته چې هغې باندې کوم ظلم شوی و هغه هم په تاریخ کې په مختلفو رنګونو کې بیان شوی دی په دغه حواله حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلی دي یو ځای کې دغه واقعه هغوی داسې بیانه کړې ده چې کله د شیب ابي طالب محاصره ختمه شوه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل حرکات و سکنات کې ازادي نصیب شوه نو هغوی دا اراده فرمایله چې طایف ته د ورشي ولته د دغه چې کوم خلک د هغې له د اسلام بلند طرف ته بلنه ورکړي مخکې بیان شوی دی خو په تفصیل خو دې کې لږ نور دی طایف یو مشهور مقام دی چې د مکې نه د جنوب مشرق طرف ته د 40 میلو په فاصله دی او په دې کې بنو ثقیف نومې قبیله آباده وه د کعبې د خصوصیت نه که بیل ورته وکتې شي نو طایف د مکې برابر ښار او په دې کې ډېر لوی مالداره اثرداره دولتمند خلک آباد وو د طایف چې کوم دغه اهمیت و هغه په خپله د دې اقرار د مکې خلکو هم کولو او د مکې خلکو هم دا قول و چې په قرآن کې راغلی چې وقالو لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم چې که دا قرآن د خدای له طرفه دی نو د مکې یا د طایف چېرته په یو لوی تن باندې ولې نه دی نازل کړی شوی نو په 10 نبوي کال د شوال په میاشت کې رسول کریم طایف طرف ته یوازې تشریف یوړو یا د ځینې روایتونو له رویه زید بن حارثه هم هغوی سره و هلته چې ورسېدو نو رسول کریم تر 10 ورځو پورې هلته ایثار و او د ښار ډېرو رئیسانو سره یو پسې بل د هغوی ملاقاتونه شوي وو خو د هغه ښار قسمت هم د مکې په شان داسې و چې تر هغه وخته پورې ایمان قبلول د دې په تقدیر کې نه و نو هغوی ټولو انکار کړی و بلکې ټوکې ورپورې کړی وې او آخر هغوی د طایف چې کوم رئیس اعظم و عبدالعلي هغه له ورغله د اسلام دعوت ورله ورکړو خو هغه هم صفا انکار وکړو بلکې د ټوکو په رنګ کې هغې دا و چې که تاسو رښتون یې نو ستاسو سره د خبرو چې کوم دی زما بیا مجال نشته او که دروغجن یې نو د خبرو څه ضرورت بیا نشته دی هغه رسول کریم نه دا جواب ورکړ بیا په دغه خیال چې چېرته د رسول کریم د خبرو په د ښار په ځوانانو باندې اثر ونه شي هغه ورته ووایي چې بهتره به دی چې تاسو دلته نه لاړ شئ ځکه چې که دلته هېڅوک هم ستاسو خبره اورېدو تیار نه دی او دې نه پس هغه بدبخته د ښار چې کوم لوفران وو هلکان هغې په رسول کریم پسې ولګولو چې کله رسول کریم د ښار نه راووته نو دا خلک
د خلکو شور کو او د هغوی په څیر شو هغې باندې کاڼي ویشتل شروع کړه او د هغې ټول بدن وینو کې ولړلی شو او برابر 3 میله پورې دا خلک هغې پسې روانو کنځلې کول او کاڼي ویشته او د طایف نه د 3 میلو په فاصله د مکې رئیس د عتبه بن ربیعه یو باغ و رسول کریم په دې کې پناه واخیسته او ظالمان بیا ستړي شو واپس لاړه او دلته یو سوري کې رسول کریم ودرېد او د خدای مخې ته داسې دعا کړې چې اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس اللهم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی چې یا زما خدای زه د خپل د قوت د کمزورۍ او د تدبر د قلت او خلکو په مقابله کې د خپل بېوسۍ شکایت هم تا ته کوم او یا خدای ته د ټولو نه زیات رحم کوونکی او د کمزورو او د بېوسو هم ته نګهبان او محافظ او ته زما پروردګار یې وینه پس هغې دا هم فرمایلي وو مخکې د دې ترجمه دا ده چې زه ستا د مخ په رڼا کې د پناه خواستګار یم ځکه چې ته یې چې ظلمتونه لرې کوې او انسان د دنیا او د آخرت د حسناتو وارث جوړی عتبه او شیبه هغه وخت په خپل هغه باغ کې موجود وو او چې کله هغوی رسول کریم په دغه حال کې ولیده نو د لرې د جوخ چې کومه د خپلولي وه یا د یو قومي احساس یا نامعلوم یو خدا خبر په د کم خیال د لاسه هغوی خپل یو صحیح غلام عداس نومې دغه په لاس په یو په یو پلیټ کې انګور چې کوم و هغه راولېږل رسول کریم له هغوی واخیست او داسې ته وویل چې ته د کوم ځای اوسېدونکی یې او د کوم مذهب پابند دی نو هغې وویل چې زه د نینوا یم او زه مذهبن عیسائی یم نو رسول کریم ورته وفرمیل چې هغه نینوا چې د خدای د صالح بندې یونس بن متا مسکن و نو عداس ورته وویل چې او خو تاسو د یونس د حل نه څنګه خبرې نو هغې ورته وفرمیل چې زما ورور و ځکه چې هغه هم د خدای نبي و او زه هم د خدای نبي یم او بیا هغې ته د اسلام تبلیغ وفرمایلو په دې ډېر هغه باندې اثر وشو هغه ورمخکې شو په د اخلاص د جوش نه رسول کریم لاسونه ښکل کړه دغه ننداره لرې ولاړ عتبه او شیبه مو لیده او کله چې هغه عداس واپس راغلو نو هغې وی چې عداس ته تا باندې څه شي و چې تا د دغه تن لاسونه ښکل کړه دا خو به ستا دین خراب کړي حالانکه ستا دین د ده د دین نه بهتره دی څه وخت بس رسول کریم څه وخت پورې رسول کریم هغه باغ کې آرام فرمایلی او بیا هلته نه روان شو او نخلې ته ورسېده چې د مکې نه د یو منزل په فاصله دی دا ځای هلته څو ورځې هغوی ایثار و وینه بس هغوی د نخلې نه روان شو او کوه حرا ته راغله او چونکې د طایف د سفر چې کومه بظاهره ناکامي و د دې په وجه د مکې خلکو د نورو د نر کېدو یعنې نور په ظلم کې د نر کېدو خدشه وه او خیال دا و چې دغه شان به هغوی نور هم زیات ظلم کوي نو ځکه هغوی هلته نه د یو تن ته مطعم بن عدي ته پیغام ورواستلو چې زه مکې کې داخلېدل غواړم ته په دغه کار کې ماله مدد راکولی شي مطعم ښه پوخ کافر و خو طبیعت کې شرافت و په داسې حالاتو کې انکار کول د عربو د شریفانو د فطرت خلاف و نو هغه خپل زامن او خپلوان د ځان سره که او ټول وسله راواخیسته او د کعبې سره جوخت ودرېده او هغوی ته رسول کریم ته پیغام ولېږلو چې تاسو راشئ نو هغوی راغله د کعبې طواف یې وکړو هلته نه مطعم او د هغه د اولاد سره د هغې د تورو په سوري کې خپل کور کې داخل شو لاره کې ابوجهل مطعم چې په دغه حالت کې ولیده نو حیران شو دا وی چې ام مجیرم ام تابع یعنې ته محمد له صرف پناه ورکړې دی یا د هغه تابع شوې نو مطعم وی چې ما صرف پناه ورکړې ده تابع نه یم نو په دې ابوجهل وی چې ښه بیا څه حرج نشته مطعم بهرحال د کفر په حل کې مړ شوی و دا یوه نیکي هغه کړې وه په حدیث کې راځي چې یو ځل حضرت عایشې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کړی و چې آیا تاسو ته د احد د جنګ د ورځې نه زیات تکلیف هم چېرې رسېدلی دی نو هغې ورته فرمیلي چې عایشې ستا له قامه ما ډېرې سختې لحظې لیدلې دي
او بیا هغوی د طایف د سفر حالات واورول او فرمایلی وو چې د دغه سفر نه په واپسې د غرونو فرشته مال راغلی او راته وی چې خدای پاک زه تاسو له رالیږلی یم چې که ستاسو حکم وي نو زه دا دواړه غرونه په دغه خلکو باندې راواړو دا یعنې د اخوا دېخوا چې کوم د ښیو ګس لاسته چې کوم غرونه دي دا په دغه خلکو باندې راوغورځوم او دوی ختم کړم نو هغوی ورته فرمایلي چې نه زه دا امید لرم چې خدای پاک به دغه خلکو نه هغه خلک پیدا کړي چې د یو خدای عبادت وکړي د خلکو همدردي هغې باندې غالبه وه راغلی وه او ورسره د دغې خبرې هم کامل یقین و چې ورځ به د دغه خلکو نسلونه اسلام قبلوي او توحید باندې به قایم شي د توحید له خاطره د سختو د زغملو چې کوم واقعات دي نو دا یو ځای کې حضرت مسلم موعود داسې بیان کړي دي چې رسول کریم ته د دشمنانو له طرفه ټول تکلیفونه د توحید د خورولو په وجه ورکړي شوي وو هغوی به وهلی کېده سپي او لوفران به د هغوی پسې لګولی کېده او یو ځل هغوی طایف ته تللي وو نو هلته خلکو دومره هغوی وهلي وو چې هغوی د سر نه خپو پورې وینې وو دا تفصیل ضروري چې ما اوس تاسو ته ووایي او د تکلیف په وجه هغوی به پرېوته خو چې کله به پاڅېده نو خلکو به بیا کاڼي ویشته او داسې حال کې د هغوی د خولې نه هم دا راوته چې خدای دا خلک معاف کړه چې دوی د حقیقت نه خبر نه دي او دغه ټولو حالاتو نه په تېرېدو هم هغوی د توحید تبلیغ چېرې پرېښې نه وم دا به یې وی چې که دوی څه هم وکړي زه به توحید تبلیغي چېرې هم نشم پرېښودی او چې کله د هغوی د وصال وخت راجوغ شو نو هغه ته هم هغوی په دغه وینا همدا خبره د هغې په خوله وه چې ټول ژوند د توحید نه ډک و چې زما نه پس هغوی دا فرمیل چې ما نه پس ته به شرک نه کوئ لیکي چې زه دا ګڼم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش وخت هم و چې خدای پاک هغوی د خپل د توحید ثبوت د هغوی والد د هغوی د ولادت نه مخکې او د هغوی مور هم زر چې وفات کړی وه نو د خپل د توحید ثبوت یې ورکړی و د هغې د مور پلار وفات کېدل اصل کې دې کې د خدای پاک منشا دا و چې د خپل توحید ثبوت ورکړي د هغوی د بېوسۍ په ابتدا چې نه د هغوی مور و نه پلار او شاندار انجام په خپله دا د خدای پاک د توحید یو ډېر لوی ثبوت دی او دې نه ثابتېږي چې خدای پاک چې چا توحید رسول کریم پرچار کولو نو هغه خدای له وړوکوالي راسید او بیا تر اخره پورې هغوی سنبال کړي وو د عرب په بازارونو کې د تبلیغ ذکر ملاویږي د رسول کریم نو دا لیکلي چې رسول کریم د توحید د قیام لپاره په مکې کې په انفرادي او اجتماعي د تبلیغ د فرض ترسره کول او دین علاوه د عرب چې کوم ځینې بازارونه دي هلته هم لاړه او هلته هم د یو خدای د لاشرک خدای طرف ته د راتلو پیغام به یې ورکولو مکې نه بهر مختلفو ځایونو کې به خلک راغونډېده هلته به خرڅ و بیه کېده او د خلکو اجتماع به هم وه دې ته به اسواق العرب ویل کېده د عرب بازارونه د هندوپاک په تهذیب کې ورته میله ویل کېږي دغه شان به میله لګېده او اوکاز مجنا او ذوالمجاز د قریشو د عرب بازارونه وو دې کې د ټولو نه لوی بازار د اوکاز بازار و چې د مکې نه د 3 شپو په مسافت و د اوکاز په بازار کې به عربو پوره د شوال میاشت قیام کولو او بیا د مجنب چې کوم بازار طرف ته به هغوی منتقل شو چې د مکې نه 100 میله په فاصله په مر الزهران کې ولته په شلم ذیقعده پورې به دوی قیام کولو او بیا به د ذوالمجاز بازار طرف ته دوی کډه یوړه یا منتقل به شو چې د عرفات د میدان نه د 3 میله په فاصله ولته به د حج تر ورځو پورې به دوی قیام کولو دغه ټولو ځایونو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د تبلیغ د لپاره تله او حضرت جابر نه روایت دی چې رسول کریم د مکې کې تر 10 کالو پورې ایثار و او د حج په ورځو کې به هغوی اوکاز د مجنه میلو ته بتلو خلکو ته به د خلکو کورونو او قیامګاهونو ته به تله هغوی له به دعوت ورکولو دا به فرمایل چې څوک دی چې ما له پناه راکړي څوک دی چې زما مدد وکړي چې زه خپل د رب پیغام ورسوم او د هغه لپاره د جنت شي حضرت ربیعه بن عباد بیانوي دوی د جاهلیت زمانه لیدلی او بیا وروسته مسلمان شوي وو او هغوی چې ما د ذوالمجاز په بازار کې رسول کریم په خپلو سترګو لیدلی وو
هغوی خلکو ته فرمایل چې یا خلکه ووایي چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته تاسو به کامیاب شئ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د بازار په کوڅو کې مخکې کېده او خلکو به هغوی پسې شور جوړ کړی و خو ما هیڅوک هم په دغه وینا نه و لیدلی چې د رسول کریم خبره دې ومنلی شي خو دې نه باوجود به رسول کریم خاموشه کېده نه او برابر به دا فرمیل مسلسل شیعه خلکو وایي چې د الله نه بغیر بل څوک معبود نشته دی فلا به بیا مومئ د خپلو د پردو دواړو له طرفه دغه توحید د پیغام رسولو په وجه رسول کریم به تکلیفونو سره مخ کېده کلاو به دی عبادت هم نشو کولی په ازادۍ به عبادت هم نشو کولی باوجود له دی پیغام به رسولو چې عبادت کې دی مخل نشي دا خلک د حمله ونه کې چې کوم مسلمانان به وایي باندې به ظلم کېدو نو د مونځونو د ادایګۍ لپاره دا روایت راځي چې روایت کې ذکر دی چې رسول کریم حضرت علی د مکې یو غر و هغې په ګاټۍ کې به ورتله او خلکو نه به پټ مونځ کول او یو مودې پورې هغوی همدغه شان کول او بیا حضرت ابوطالب خبر شو هغوی دواړه ولیده او هغوی هغې دواړه ولیده چې هغوی داسې مونځ کوي نو رسول کریم نه هغوی تپوس کړو چې زما وراره دا کم دین دی چې تا خپل کړی دی نو رسول کریم ورته فرمایلی چې یا زما تره دا دین د خدای دین دی د هغه د فرشتو دین دی د هغه د رسولانو دین دی او زمونږ د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام دین دی او دا فرمایل چې خدای پاک زه سره د دغه دین د رسول په تور د بندګانو طرف ته رالیږلی ما یا زما تره ته د دغه خبرې زیات مستحق یې چې زه تا ته نصیحت وکړم او تا د هدایت طرف ته راوبلم او ته د دې قبلولو او زما امداد کې د شریکېدو حقدار یې نو حضرت ابوطالب وایي چې زما وراره زه خپل د پلار نیکه دین نشم پرېښودی خو تر څو چې زه ژوندی یم نو هیڅ بدی د دشمنانو له طرفه تا ته نشي رسېدی زه به مدد کوم بهرحال ستا بیا حضرت ابوطالب د خپل زوی حضرت علي نه تپوس وکړو چې تا کوم دین خپل کړی دی نو هغوی ورته وویل چې زه د خدای او د هغه په رسول ما خدای او د هغه په رسول صلی الله علیه و وسلم باندې ایمان راوړلی دی چې څه چې دی راوړي دي نه رسول کریم زه د هغې تصدیق کوم او زه د دوی سره د خدای د مونځ کوم نو په دې حضرت ابوطالب وایي چې بېشکه دا به تا د ښېګړې طرف ته رابلي نو ته دوی سره اوسه او خپل زوی ته یې وایي چې دوی سره اوسه په صحابهو باندې هم حضور فرمایي لکه څنګه چې ما ووایي چې د توحید د قبلولو په وجه ډېر ظلمونه شوي وو د مکې قریش یو طرف ته خو د خپل طاقت او د سیادت چې کوم هغوی دا پیچ و هغه جنګول او سفارتي او د دړکې په رنګ کې رسول کریم په څه نه څه طریقه د اسلام د تبلیغ نه د منع کولو کوشش کولو او بل طرف ته کوم خلکو به چې اسلام قبلولو نو هغوی باندې به د ظلم او د بربریت انتها کو داسې وحشیانه سلوک به ورسره کولو چې د تفصیل لیکلو توان په قلم کې نشته او نه د بیانولو حوصله څوک لرلی شي بهرحال بیا چې څه بیان شوي دي هغه داسې دي چې انسان پې لړزېږي حضرت بلال چې کله په رسول کریم باندې ایمان راوړو نو قسمه قسم عذاب به هغوی له ورکړی کېده او چې کله به خلکو حضرت بلال له عذاب ورکولو کې سختي کوله نو حضرت بلال به احد وی خلکو به ورته چې هغه شان وایي څنګه چې مونږ وایو نو حضرت بلال به جواب کوي چې زما جبه هغه خبره نشي کولی چې کوم تاسو وایي او بل روایت کې دا دی چې حضرت بلال له به چې کله تکلیف ورکړی کېدو مشرکانو به دا اراده کوله چې دوی د ځان طرف ته کي نو حضرت بلال به وایي چې الله الله او یو روایت کې دی چې کله حضرت بلال ایمان راوړو نو د هغې چې کوم مالکان وو هغوی هغې رونیول او په ځمکې سملول او ورباندې سنګریزۍ او د غوا سرمنه واچوله ورته یې وایي چې ستا رب لات عزا دي خو
خو بیا به هغوی احد ویلې او دغې مالکانو له حضرت ابوبکر ورغله ورته ویې چې تاسو به تر څو دې له تکلیف ورکوئ او حضرت ابوبکر حضرت بلال د اوښیه کې په بیه واخیسته او آزاد یې کړه. اوښیه د 40 درهمو وي، یعنې 280 درهم هغوی ورکړه، هغوی په بیه واخیسته او آزاد یې کړه. او دې نه علاوه حضرت سمیه، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب او ګڼ شمېر غلامان او آزاد سړي او ښځې وې چې په توحید باندې د ایمان راوړو په نتیجه کې د مکې د کافرانو شرمناک او د درناک ظلمونو نښانه شوي وو. د مکې کافرانو په کمزوري مسلمانانو باندې به ظلم کولو، خو په خپله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک هم د هغوی نه محفوظ نه و. مخکې بیان شوي دي او که ورته وکتې شي ټولو نه زیات اذیت او تکلیف رسول کریم ورسره مخ شوی و. او دا تکلیف هم څه کم نه و چې د چا نوم محمد صلی الله علیه وسلم و، یعنی د ټولو نه زیات چې چا ستاینه شوې وي نو د هغه نوم به وران که او مذمم به ورته ویلی کېده، یعنې د ټولو نه زیات هغه ته چې مذمتې شوي وي، نعوذ بالله. او چې کم د هغه علاقې د ټولو نه رښتونی انسان و هغه ته کذاب او دروغجن به ویلی کېده. او چې کوم د قام د ټولو نه لوی خیرخوا و هغه ته فریبي، لالچي او دوکېباز به ویلی کېده. او چا چې خپله ځواني او صحت او تندرستي او خپل شپه ورځ دغه قام د هدایت او اصلاح او د فلاح او بهبود لپاره وقف کړي وو هغه ته مجنون او لیونی او بیمار ویلی کېده. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غاړه کې به هغوی کپړه واچوله او داسې به راکاږله چې د هغوی ساه بنده شي، او کله به هغوی باندې کاڼي ویشتلې کېدل، کله به ګندګي هغې باندې غورځولې کېده. او عروه بن زبیر بیانوي چې ما حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص نه تپوس کړو چې هغه بدترینه سلوک ماته ووایي چې مشرکانو نبي کریم سره کړی و. نو هغوی وایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام حتیم د خانه کعبې سره چې کوم خالي ځای و د هغې ګرد چاپېره یو دیوال دی، هغه ځای ته حتیم ویلی کېږي. ویل ته هغوی لمونځ کولو نو عقبه بن ابي معیط راغو او خپله کپړه یې د رسول کریم په غاړه کې واچوله او د هغوی غاړې له زور ورکول شروع کړو. په دې کې حضرت ابوبکر هلته ورسېد، هغوی د هغه ولي ونیو د عقبه، هغې له دیکه ورکړو، د رسول کریم نه لرې کړه. ورته ویل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، چې تاسو یو داسې تن ووژنئ چې هغه دا و چې الله زما رب دی. بیا موږ دا هم ګورو ډېر ځل بیان شوي دي چې په جنګونو کې هم هغوی د توحید لپاره همیشه د غیرت مظاهره کوله. د احد د جنګ مشهوره واقعه ده، موږ اورو چې کله ابو سفیان رسول کریم صلی الله علیه وسلم، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نومونه اخیستي وو چې چېرته دي دا خلک، خو رسول کریم هغه وخت ټولو ته ویلي چې جواب ورله نه ورکوئ، ځکه چې هغه وخت جواب ورکول د مسلمانانو د کمزور حالت په وجه د هغې لپاره د خطرې سبب جوړېدی شو، نو ځکه هغوی د خاموشۍ لپاره ویلي وو. نو په دې ابو سفیان دا ویلي وو چې د هبل نامه دې اوچته شي. چې کله هغه دا وویل نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناقلاره شو، هغوی دا وفرمیل چې دې جواب ورکړئ. نو صحابه ورته وویل چې څه جواب ورکړو؟ نو رسول کریم ورته وفرمیل چې تاسو ووایئ چې خدای د ټولو نه لوی دی. نو ابو سفیان بیا دا وی چې موږ لپاره عزا دی او تاسو لپاره یو عزا هم نشته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې له جواب ورکړئ. نو صحابه وی چې موږ ورته څه ووایو؟ نو رسول کریم فرمایلي چې ورته ووایي چې خدای زموږ مددګار دی او ستاسو هېڅوک مددګار نشته. یعنې چېرته د خدای پاک د ذات او د توحید سوال راپېښ شو نو بیا رسول کریم د یوې خطرې پروا نه لرله. نو دا هغه د توحید لپاره غیرت و چې هغوی صحابه ته فرمایلي وو چې الله اعلی وجل. صحابه ته هغوی فرمایلي چې دا ووایي چې الله اعلی وجل، الله اعلی وجل.
چې تاسو دروغ وایي د یعنی کافران چې د هبل شان اوچت نه دی بلکې خدای چې وحده لا شریک دی هغه عزتمند دی او د هغه شان اوچت دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباس به دلته ولولم چې د اورېدو قابل دی او د رسول کریم د توحید د قیام لپاره چې کم مقام دی او مرتبه د هغې نه موږ پرې خبرېږو او زموږ رهنمایي کې چې څنګه د دې صحیح علم او ادراک ترلاسه کولی شو هغې فرمایي چې زه همیشه د حیرانتیا په نظر ګورم چې دا عربي نبي چې نوم یې محمد دی هزار په زرګاو درود و سلام دی په دوی صلی الله علیه وسلم چې دا څومره د عالي مرتبه دا نبی دی د دې د عالي مقام انتها نشي معلومې دی او د دې د تاثیر قدسي اندازه کول د انسان کار نه دی افسوس دا دی چې کم حق د پیژندنې دی هغه شان د دې مرتبه نه د پیژندل شوی هغه توحید چې د دنیا نه ورک شوی وو نو دا هغه پهلوان دی چې یو ځل بیا هغه دنیا ته راوستی وو هغه خدای سره د انتهایی درجې مینه کړې وه او په انتهایی درجې د انسانانو په همدردۍ کې د هغه روح ویلې شوی وه او دې لپاره خدای چې د هغه د زړه د راز واقف و هغه له د ټولو نبیانو په ټولو اولینو آخرینو باندې فضیلت وبخلو د هغه مرادونه د هغه په ژوند کې هغه له ورکړه دا خوبصورتي ده دا ښایست دی دغه خبرې چې خدای پاک سره هم محبت کې انتها کړې وه مخلوق سره همدردۍ کې انتها کړې وه او دې لپاره چې هغې د خدای ته جخت راشي په توحید باندې قایم شي او خپل دنیا او عاقبت ته ښایسته کړي هغې فرمایي چې هغه دی چې سرچینه د هر فیض ده هغه تن دی او چې کوم تن د هغه د افاظې د اقرار نه بغیر د څه فضیلت دعوه لري نو هغه انسان نه دی بلکې د شیطان ذریت دی ځکه چې د هر فضیلت کنجي هغه له ورکړی شوې ده د هر معرفت خزانه هغه له ورکړی شوې ده څوک چې د هغه په وسیله نه بیامومي هغه ازلي محرومه دی موږ یو څه څیزو زموږ حقیقت څه دی موږ به د نعمت کافران یو که دغه خبرې اقرار نه کوو چې حقیقي توحید موږ د دغه نبي په ذریعه بیا مونته دی او د ژوندي خدای پیژندنه موږ ته د دغه کامل نبی په ذریعه او د په اعلی نور او د په نور ملاوه شوی ده او د خدای پاک مکالمات او د مخاطبات او شرف هم چې موږ ته د هغه مخ ګورو د دغه زبر نبی په ذریعه موږ ته ترلاسه شوی ده د دغه د هدایت د نور پلوشي د نور په شان په موږ را پریوزي او تر هغه وخت موږ په دې باندې منوره پاتې کېدی شو تر څو چې موږ د دې مخې ته ولاړو نو د خدای پاک ته رسېدو لپاره د حقیقي توحید د پیژندنې لپاره اوس رسول کریم یو وسیله دی هغوی فرمایي چې کم خلک په دغه غلط خیال ولاړ دي چې کم تن په رسول کریم ایمان نه راوړي یا مرتد شي او په توحید باندې قایم وي او خدای واحد الله شریک ګڼي هغه هم نجات بیا مومي او ایمان په نه راوړو یا په مرتد کېدو دغه به هېڅ حرج نه وي نو داسې خلک حقیقت کې د توحید د حقیقت نه بې خبره دي صرف خدای پاک په واحد ګڼلو نجات نشي ملایوي دی بلکې نجات په دوه خبرو موقوف دی یو خدا چې کامل یقین سره د خدای پاک په هستی او په وحدانیت باندې ایمان راوړي او دویم دا چې داسې کامله مینه د حضرت احدیت جل شانه د هغه په زړه کې ځای بیا مومي چې د هغې د استیلا او د غلبې نتیجه دې دا وي چې د خدای پاک په اطاعت کې دی د هغه د ژوند راحت وي په دې چې دې نه بغیر د هغه ژوندی نشي پاتې کېدی دومره غالب وي د دغه حالت او د هغه مینه د ټولو اغیارو مینه په اعماله کې معدومه کې همدا هغه حقیقي توحید دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مطابقت نه بغیر نشي ترلاسه کېدی ولې نشي حاصله دی د دې جواب دا دی چې د خدای پاک ذات غیب الغیب ورا الورا او ډیر مخفي ذات دی او د انسان عقل سره په خپل توان د نشي دریافت کولی او یو عقلي برهان د په وجود باندې قطعي دلیل نشي جوړېدی ځکه چې د عقل منډه او کوشش صرف د دې هدف پورې دی چې دغه دنیا په صنعتونو باندې انسان چې نظر وکړي نو د ثاني ضرورت محسوس کړي خو د ضرورت محسوسول بیل څیز دی او په دې کې
د عین الیقین درجې ته رسېدل چې د کم خدای ضرورت تسلیم کړی شو هغه په حقیقت کې موجود هم دی دا بله خبره ده صرف دا وینا چې د دنیا سانې په کار دی چې وي دا کافي نه ده بلکې څوک دی او ژوندی خدای دی دا که معلومول دي نو بیا د دې علم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په وابستګۍ ملاویږي به او فرمایي چې چونکې د عقل طریقه ناقصه او ناتمامه او مشتبه ده نو ځکه هر یو فلسفي صرف د عقل په ذریعه خدای پاک نشي پیژندی بلکې اکثر داسې خلک چې صرف د عقل په ذریعه د خدای پاک پته لګول غواړي آخر هغوی بېدینه شي او مصنوع د ژوند د ځمکې او د اسمان په مصنوعاتو باندې غور کول هغوی ته هېڅ فایده نشي رسولی همدا حضور فرمایي موږ نن سبا ګورو چې ډېر تعلیم یافته خلک دي په مسلمانانو کې چې بېدینه کېږي لګیا دي د خدای پاک د وجود انکار کوي لګیا دي ځکه چې هغوی پوهېږي نه او هغوی رسول کریم سره په وابستګۍ کې په دغو خبرو باندې غور نه دی کړی چې کوم تعلیم هغوی ورکړی دی فرمایي چې د خدای پاک په کاملانو پورې ټوکې کول په دې ټوکې کوي او د دې حجت دا دی چې په دنیا کې زرګاو څیزونه داسې دي چې د وجود موږ څه فایده نه ګورو او په دې کې زموږ عقلي تحقیق نه داسې سند نه ثابتېږي چې په صانع باندې دلالت کوي بلکې ځنې لغو او باطل طور هم دغه څیزونه دي چې وجود لري افسوس دی چې دغه نادانه خبر نه دي دلیل دی دا ورکوي چې څوک ثاني نشته هر څیز داسې نه دی چې فایده وي ځکه چې دوی خبر نه دي چې فایده شته که نه ځکه چې دوی علم نه لري ځکه داسې خبرې وکړي فرمایي چې افسوس دی چې دا نادانه خبر نه دی چې د یو څیز علم نه لرل د دې دا مطلب نه دی چې هغه څیز موجود هم نه دی د علم معدومیت د څیز د معدومیت دلالت نه کوي دا نه ده چې که یو څیز نه خبر نه نو هغه څیز بیا وجود هم نه لري دغه قسمه خلک په لکونو دې زمانه کې موجود دي چې ځان د اولې درجې هوښیاران او فلسفیان ګڼي او د خدای پاک د وجود سخت منکر دي او ظاهره ده چې که دوی تساکلي زبردست دلیل ملاوېدی نو هغوی به د خدای پاک د وجود انکار نه کولی خو که د خدای پاک په وجود باندې یقیني عقلي دلیل د هغوی خوله بندولې نو هغوی به ډېرې په دومره په بېحیایۍ باندې او په دومره سخت په استهزا به هغوی د خدای پاک د وجود انکار نه کولی نو یو تن د فلسفیانو په کشتۍ باندې چې سور شي نو د شبهاتو د طوفان نه نجات نشي بیا موندی بلکې هغه به ضرور غرق کېږي او بیخي د سوچه د توحید شربت به هغه ته په لاس را نشي نو اوس لږ سوچ وکړئ چې دا خیال څومره باطل او بدبوداره دی چې د رسول کریم د وسیلې نه بغیر توحید ملاوېدی شي او په دې نه داسې انسان نجات بیا موندی شي یا کمکلو تر څو چې د خدای پاک په هستی باندې کامل یقین نه وي نو د هغه په توحید باندې به څنګه یقین وکړي یقینا وګڼئ چې توحید یقیني صرف د نبي په ذریعه ملاوېدی شي لکه څنګه چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم د عربو بېدینو او بدمذهبو ته بزرګه او آسماني نشانونه وښودل او د خدای پاک د وجود کا اعلان یې کړه او تر اوسه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رښتینې او کامله پیروي کوونکي دغه نشانونه د بېدینو مخې ته وړاندې کوي نن هم دا نشانونه وړاندې کوي او خبره همدا رښتیا ده چې تر څو د انسان د ژوندي خدای د ژوندي طاقتونو مشاهده ونه کړي شیطان د هغه د زړه نه نشي وتی او نه رښتونی توحید هغه زړه کې داخلېدی شي او نه په یقیني طور هغه د خدای د هستي قایل کېدی شي او دا پاک او کامل توحید صرف د رسول کریم په ذریعه ملاویږي نو دا رښتونی توحید دی چې موږ ته د تلاش کوشش پکار د جستجو کول پکار ده خپل ایمان هغه معیار ته د رسولو کوشش کول پکار دی چېرته هرې قربانۍ لپاره د موږ تیار یو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره هم رښتونی عشق په ځان کې پیدا کوي په دغه زمانه کې خدای پاک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی غلام د توحید د قیام چې کوم عمل د جاری ساتلو لپاره را لېږلی دی او موږ د هغوی بیعت کړی دی نو ځکه بیا دې لپاره موږ ته د ښه پوره کوشش پکار دی چې موږ د دې حق پوره کوونکي دي شو او دې لپاره دعا هم پکار ده چې کوو دا روژې میاشت د دې چې کومې د باقي ورځې دی په دې کې په خاص طور موږ ته دعا کول پکار ده چې د توحید د قیام لپاره او دې لپاره په غیرت کې د موږ د ټولو نه د وړاندې یو
خدای پاک دې موږ له د دې توفیق راکړي او زموږ کمزورۍ دې لرې کړي. د مسلمان امت لپاره هم تېره جمعه کې ما ویلو چې دعا کوئ دین په حقیقي توحید باندې د پوه شي او په دې باندې عمل کوونکي د دې وي او په دې کې د دې بقا ده او مله دوی د دشمنانو د دجالي چالونو نه بچ کېدی شي. خدای پاک د دې لم توفیق ورکړي. حضور فرمایي چې د مونځ نه پس به یو غایب جنازه هم کوو. نن چې د مکرم ذکر الله تایو ایوب صاحب جنازه ده چې د سلسله مربي وو. تېرو ورځو کې د 80 کالو په عمر کې وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وو. نایجیریا سره دوی تعلق لرلو. په کال 1965 کې د یو رویا په ذریعه دوی احمدیت قبول کړی وو. په کال 1965 کې د مشنری ټریننګ لپاره دوی په کالج کې داخله خاصو په غانا کې ولته نه دی ابتدایي تعلیم مکملولو نه پس په کال 1969 کې نایجیریا ته واپس راغله او یو کال پورې خدمت تر سره کولو نه پس په کال 1980 کې د شاهد ډیګري لپاره په جامعه احمدیه ربو کې دوی داخله واخیسته. په کال 1980 کې دوی د مولوي فاضل امتحان پاس کړی او کال 1989 کې دوی د شاهد ډیګري ترلاسه کړه. اینه پس نایجیریا ته راغله او د خدمت دوی آغاز وکړ تر وفاته پورې بیا عملته وو. دوی تقریبا 40 کاله پورې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. د نایجیریا په مختلفو مقاماتو کې دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی و. د نایجیریا د نائب امیر په تور هم دوی خدمات ترسره کړي دي. په صحافت کې دوی د پوسټ ګریجویټ ډیګري ترلاسه کړې و او په دغه حواله وی کارم کول ولته جامعه المبشرین نایجیریا پرنسپل مقرر شوی وو. مخکې قائم مقام بیا 3 کالو پورې بیا او بیا باقاعده پرنسپل وو. بهترینه لوبغاړی وو. لوبې سره هم ډېر شوق وو خو اچره د لوبې د خپلو عبادتونو کې خنډ جوړېدو ته دوی نه پرېښی. یو ښه مصنف هم وو. د لسانیات ماهر وو. شاعر هم وو. په غمزپلو کې د اهلیه نه علاوه 3 زامن او 15 لوڼه شامل دي. د ټولو نه کشري زوی د دی عبدالمجید صاحب دا په نایجیریا کې د سلسله مبلغ نه علاوه د ریویو اف ریلیجنز د نایجیریا کوارډینیټر په تور هم خدمات ترسره کوي. لګیا واقفي زندگی دی. مشنری انچارج طاهر عدنان صاحب وایي چې مرحوم ډېر پرهیزګاره فرمانبرداره او د جماعت د خدمت لپاره هر وخت تیار وجود وو. وایي 20 کالو نه زیاته مودې پورې ماته موقع ملاوه شوه دوی جوخت نه د لیدو او دغه دوران د هغوی د اعلی کردار د عاجزۍ د انکسارۍ خلافت او د جماعت نظام سره غیر معمولي وفاداري او د اطاعت ډېرې نمونې ما مشاهده کړي دي. وایي چې زه چې انچارج جوړ شوی نو ایمان دي په عمر کې مشر وو خو وایي نه پس هغوی په کامله وفا او په ذمهوارۍ او د اطاعت سره د اطاعت زما خبره منله. همدغه شان بیا دوی عمل هم کول. همدغه شان یوسف خالق صاحب د سلسله مربي هغوی بیانوي چې د پرنسپل په تور د طلباو تربیت باندې به دوی غیر معمولي توجه ورکوله. هغې کې د ذمهوارۍ احساس پیدا کولو همیشه به د دغه خبرې تلقین کولو چې څه کار لپاره نه کولو لپاره عذر مه وړاندې کوئ او د وخت خلیفه په هدایتو باندې په فوري عمل باندې به دوی خاص زور ورکولو. عملي تربیت لپاره به هغوی طلبه تبلیغي مهماتو له به لېږل او د کار لپاره همیشه خپل ذاتي نمونه وړاندې کوله او دغه طلباو په ژوند یو ډېر ژور اثر پرېښی. حضور فرمایي امام دې لیدلي و. ډېر مخلص او وفادار او ډېر عاجز انسان و. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی درجات دې اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر